دا بچی دنیا د حصول د پاره دي. قسم دې هغه مور چې بچی سار سکول درلیږي بچی بیا سینه باندې اوده کوي بچی بیا په ځمکه نه سملی بره بچی په کټ کې سملولی دی بچی چې سار سکول ته ځي د شپې نه ونه کپړې ایسري کړي دي خویندو ته وایي دې بچي سره چیر مه کوئ دې به سار یونیورسټۍ ته کالج ته سکول ته دنیاوي تعلیم دپاره ځي د والدینو دا رای ده لیکن د طلباو چې کوم د پیغمبر وراثت په مدارسو مساجدو مراکزو کې حاصله وګوره قسم دی د هغې د کپړو وینځلو دپاره صابون د هغې دپاره نشته قسم دی او حاصلې د پیغمبر وراثت زما محترمو دا علم په اسانه نه دغه کېږي دا منبر زما محترمو دا په اسانه نه میلاویږي دې دپاره داسې مدارس ته قسم دی چې صوبایي پکې چی نه میلاویږي طالبان په اوچو شونډو باندې درسګاه کې قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اوچو شونډو باندې ناست ته د دې خبرو نه خبرې زه چې کومه مدرسه کې وم نرسک د اولا نه په هغې کې به صوبایي کې چی نه میلاوېده زما محترم چې به نه ورکوله موږ به طالبان کې وصفم کېده صحیح ده د موږ د فقر دا عالمو به درسګاه کې به داسې کېناستو قسم دی محترمو ما ستاسو دروان دی د قرآن حکیم یو آیت مبارک او یو حدیث مبارک ولسته چې قرآن کې الله تبارک وتعالی د علماو شان بیانوي یقینا چې دا کومه میاشت روانه ده دا د مدارسو د افتتاح میاشت ده چې په دا میاشت کې د مدارسو افتتاحګانې کیږي مدارس کولاویږي طلبا مدارسو کې داخلو لپاره ځان رسي نو د هغې مناسبت سره د علماو په شان باندې دوه درې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خطیب اسلام خطیب بے بدل حضرت علامہ مفتی سردار علی حقانی رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله دې قبر د نور نه ډک کړي ټول وایي آمین چې هغه د دنیا نه لاړه علماء او د علماو کردار په دې معاشره کې یو اهم کردار دی ځکه نبی اسلام مبارک فرمایي چې زما د پیغمبر شان او د علماو شان په تاسو کې د علماو شان داسې دی لکه څنګه چې زما د پیغمبر مرتبه په تاسو کې په یو ادنا کس او مسلمان باندې ده ځکه بعضې علما کرام فرمایي چې د علماو شان په دنیا کې او د علماو کردار که د علما کرام زمونږ په معاشره او دنیا کې نو یقینا چې مونږ به د سپو او د خنزیرانو غوندې وخت تیرو څنګه چې سپي ګډې بیزې خنزیران خور مور نه پیژني په څه پوهېږي نه دغه رنګې زمونږ شکلونه به د انسانانو لیکن کردار به هم د سپو د خنزیرانو او د خرو زما محترم نو پته ولګېده چې د علماو یو اهم کردار دی په دې معاشره کې یا بعضې داسې ټایپ خلک دي چې ذهني بربند خلک دي ذهني عیاش خلک دي ذهني پلید خلک دي د هغې یو اواز او ټرینډ دی زمونږ په دې دنیا کې چیرې چې دې وظیفو والا او علما په دې دغه کې څه کوي مړه د علماو څه کار دی زمونږ په معاشره کې د علماو څه کردار دی زمونږ په معاشره کې د عالم څه مجال چې دنیا کې زمانه تیری زما محترمو ته د هغه سړي خاندان وګوره قسم دې دا به خانداني پلید سړي دا به خانداني د ده کردار ټیکني د ده خاندان به د ګډو بیزو د سپو د خنزیرانو غوندې وخت تیری زما محترم ځکه داسې بچي او داسې تربیت او کردار والا سړی پیدا کړی د معاشره کې زما ورنه د عالم په باره کې نبی اسلام مبارک وفرمایل چې العلماء ورثة الانبیاء ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د مسجد نه بار روته اعلان صحابو ته وکړ او صحابو راشه
په مسجد کې نن د آقای نامدار محمد مصطفی محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وراثت او مال تقسیمیږي مسجد ته ځان نارسوي وي صحابو را منډې والے مسجد ته چې وی کتل علي رضی الله تعالی عنہ ناست او د علم تذکره شروع کړي ده احادیث مبارکه شروع کړي دي صحابه ورستو ناست تپوس کوي د ابو هريره نه ابو هريره وایي مال کم دی د پیغمبر وراثت کم دی ښکاري نه ابو هريره ورته وایي او صحابو تاسو زما د پیغمبر د شیرین خولې مبارکې نه د اواز نه دی اورېدلی چې بعثتو معلما د دنیا ته زه عالم راغلم دنیا ته زه معلم راغلم د دنیا ته زه ستاسو دپاره یو پیغام راغلم رسول راغلم او زمانه چې مال پاتې کېږي زمانه چې دنیا کې وراثت پاتې کېږي هغه وراثت په دنیا کې زما وراثت د علم وراثت دی د ما محترم تاسو د پیغمبر نه اورېدلی نه دي تاسو په مال څه کوئ اصل شی په دنیا کې وراثت د پیغمبر چې دی د ما محترم ورنه مال خو زما د پیغمبر د خولې نه جمله وره مال خو د قارون او د حامان وراثت دی د ما محترم چې د هغه نه په وراثت کې پاتې شوی دی او علم زما محترمو دا د پیغمبرانو انبیاو وراثت دی د ما محترم چې دا چې هغه زم بهترین سړی دی بهترین پلار دی چې بچی ته د علم د ملغلرو هار په سینه کې او په غاړه کې اچولی شوي د ما محترم ورنه موتا خو په دې ډېر فخر کو یاره جی بچی ته مې د برطانیې د ډاکټرۍ د ګریجویشن دغه میلو شي جي سند ورته میلو شي جي فخر کوم په دې باندې یاره جی زما بچی پلانې محکمه کې جي نوکر شو زما بچی جي ډاکټر شو زما بچی په تعلیم باندې په دونه نمبرو باندې پاس شو ته په دنیا باندې دغه کې او که ستا بچی دنیا د حصول دپاره دي قسم دی هغه مور چې بچی سار سکول درلیږي بچی بیا سینه باندې اوده کوي بچی بیا په ځمکه نه سملی بری بچی په کټ کې سملولی دی بچی چې سهار سکول ته ځي د شپې نه ونه کپړې ایسرې کړي دي خویندو ته وایي دې بچي سره چیړ مه کوئ دې به سهار یونیورسټۍ ته کالج ته سکول ته دنیاوي تعلیم دپاره ځي د والدینو دا رای ده لیکن د طلباو چې کوم د پیغمبر وراثت په مدارسو مساجدو مراکزو کې حاصله وګوره قسم دی د هغې د کپړو وینځلو دپاره صابون د هغې دپاره نشته قسم دی او حاصلې د پیغمبر وراثت زما محترم دا علم په اسانه نه دغه کېږي دا منبر زما محترمو دا په اسانه نه میلاویږي د دپاره داسې مدارس ته قسم دی چې صوبایي پکې چې نه میلاویږي طالبان په اوچو شونډو باندې درسګاه کې قاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په اوچو شونډو باندې ناست ته د دې خبرو نه خبرې زه چې کومه مدرسه کې هم نرشک د اولا نه په هغې کې به صوبایي کې چې نه میلاوېده د ما محترم چې به نه ورکوله موږ به طالبان کې وصفم کېده صحیح ده د موږ د فقر دا عالمو به درسګاه کې به داسې کېناستو قسم دی او چې وصف به وکړه ملګرو به پارټي محبت وکړو نو سار به هم چای پخه کړی او تا ته داسې ښکاره کېږي چې سړي ته دا تاج په سرېږي دا موسله د پیغمبر میلاویږي دا منبر میلاویږي دا په عام دغه باندې نه میلاویږي ورنه زه تاسو ته یو خبره وکړم مال الله بغیر محنته کافرانو له ورکوي فرعون قارون او حامان له ورکړی دی لیکن علم الله پیغمبر فرمای من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین زما رب ته چې څوک غوره شي علم د پیغمبر وراثت ورکړي ورنه عام سړي ته نه میلاویږي ګورئ تا ته پته شته